والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. عزتمندو، اسلام دا اللہ مذہب دے، دا اللہ دین دے، او دا اسلام چې کم دے دا آدم علیہ السلام نه شروع شوی دے او تر قیامت پورې راتلونکي انسانانو د پاره د ژوند تیرولو یو طریقه دا چې الله تعالی دا نبیانو په ذریعہ باندې انسانانو ته خولو. اللہ تعالی په قرآن کی قسم خوري چې والعصر ان الانسان لفی خسر، چې بشک دا انسان چې کم دی په نقصان کې دی. الا الذین، مگر سلور قسم خلق دسی دی چې هغه نقصان کې نه دی. الا الذین، هغه سلور کسان سوق دی، هغه خلق دی آمنو چې اول دی په الله باندې ایمان وروړي دي او بیا وعمل الصالحات، نیک کارونه کوي، بیا وتواصوا بالحق، خپلو کې کینی یو بل سره د حق خبره کوي، یو بل ته د حق وصیت کوي، نصیحت کوي، او یو بل سره د حق خبره مذاکره کوي. وتواصوا بالصبر، او په دې خبرو اترو باندې کو دی ته تکلیف ورسینو پاغه باندې دی صبر کوي. عزتمندو، امام غزالی رحمت الله علیه فرمایلی دي او امام شافعی رحمت الله علیه هم دا قول دی چې الله تعالی ټول قرآن نوې نازل کړي او دا ورکوټه صورت نازل کړي وي، نو دا انسانیت دا ہدایت دا پارا دا ورکوٹے صورت کافی ہو. اس سوال دا دے چې دا انسان والے نقصان کے دے. اللہ تعالیٰ چې دمرا غټ قسم خوري چې والعصر ان الانسان لفی خسر، چې بے دا انسان نقصان کے دے، نو انسان والے نقصان کے دے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکی چې زه په دې خبره باندې نه پوهېدم چې آخر دا انسان ولې نقصان کې دی. نو هغه وایي چې زه یو ورځ په لاره تېرېدم، یو ځای کې یو سړي وره خرڅوله، په هغه ورځ باندې باران و باران. نو هغه سړي چغې وهلې چې ای خلکو ما نه دا وره واخلی، ګنې زما به تاوان وشي. نو زه پوه شوم چې انسان ولې نقصان کې دی. لکه وره چې موسم هر رنګي وي، وره خو ویلې کېږي، دا خو نه پاتې کېږي. دغسې د انسان ژوند دی، د انسان وخت دی، دا تېرېږي. کو دا انسان ناست دی، کو املاس دی، خوشحاله دی، کو په غم کې دی، صحت کې دی، او کو بیماری حالت کې دی، د باندې به وخت تېرېږي، لہذا دے نقصان کے دے. عزتمند علماء لکی چې آسمان د فرښتو نه ډک دی. په آسمان کې د یو لیش تمره ځای نشته چې هلته کې د فرښتې موجودګي نه وي. آسمان کې دومره زیاتې فرښتې دي، څوک قیام په حالت کې دی، څوک د رکوع په حالت کې دی، څوک د سجدې په حالت کې دی. علماء لیکي چې الله تعالی داسې فرښته پیدا کړې ده چې هغه چې پیدا شوي ده د هغه وخت نه الله د یرې نه جاړي، او چې کله د هغې د سترګې نه اوښکې غورځېږي، نو یو څاڅکي نه یو فرښته پیدا کېږي، او دا فرښته به تر قیامته پورې به جاړي، او دنه به د اوښکې غورځېږي، او د ده څاڅکو به دا فرښتې پیدا کېږي. نو تاسو سوچ وکړئ چې الله تعالی څومره فرښتې دي. نو دا فرښتې
چې دی پیدا شي او په سجده حالت کې وي او تر قیامت پورې دا فرښتې د سجدې نه سر اوچت نه کی نو دی به قیامت پر ورځ وایي چې ما عبدناک حق عبادتک چې اے الله ستا د عبادت کولو سونه حق و مونږه هغه سي عبادت او نکړې شو نو زما او ستا څه حیثیت دی نو لہذا انسان په نقصان کې شو بیا عزتمندو کله چې انسان مړ کیږي نو دله فرښتې راځي او فرښتې د بدن بویي لاسونه ولا بویي خپې ولا بویي علما لیکي چې انسان د بدن د کم حصے نه چې ګناه شي وي هغه حصہ بدبوئی کوي او چې کم حصے نه نیک کار شي وي هغه به خوشبو کوي نو ابو درداء رضی الله عنه یو صحابي دی داغه یو رارو هغه راره بدعمل غوندیو نو د وسنه لګیدا هغه راره بیمار شو پزن کدن کې شو نو چا ابو درداء رضی الله عنه ته چې راره دی او بیمار دیو کې دې جنن سبا کې مرشي نو ورشه لګیو ګوره بارال دې ترو اړې نرم شو نو دې لاړو ابو درداء رضی الله فرمایي چې هغه سره ناس ما د شپې ټیم دی او اوس د نو دا راره چې کوي بالکل آخري وخت دی زور ته ګورم لګیم اوس خپکیګم لګیم چې راره مې دی اوس په دې انتظار بس کیږي و چې اچانک چت اوس لیدو او د چت نه یو دوه فرښتې راکوشوي اوس یو فرښتې درې دا بل لګیا دی اوس دا بوئي کله لاسونه بوئي کله ولا خپې کله ولا خلا او بیا رالو هغه فرښتې یو وخت درې دا ډیره خپا ابله فرښتې ورته څنګه چل دی ولی هغه عجیب خبره ده چې دا سړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتی دی لیکن دې کې د نبی علیہ السلام د امتیانو والا یو خبر هم نشته ابله فرښتې ورته درېګه زیل ګورما اوس هغه رالو اوس هغه بوئي ټول بوئي کو هغه خپاو درې دو هغه وی عجیب خبره ده چې دا سړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتی دی لیکن دیګه د نبی علیہ السلام د امتیانو والا یو خبر هم نشته دیګي وی ګورما چې دوه فرښتې نور د اسمان نه راکوشي دا کوم مخکې چې راغلي فرښتې دي چې هغه یو لیدل د یو جری دا فرښتې او دی ورته وی چې تاسو کوي لگا تاسو لراله هغه ورته وی چې مونږ الله رو لګلو چې دا سړی مونږ دوزخ ته بوزو ا د دوزخ فرښتې وي نو هغه کم مخکې فرښتې راغلي هغه ورته یار ودرېږي لږ صبر وکړي مونږ لږ سوچ کوو نو هغه بیا بویول شروع کو موږ دا بیا بویو دیګ یو فرښتې دغه خلق ولاو کړه جبه ولا راخ کلا او د جبه د اثر داسې نچوړي کو او چې څنګه نچوړي کو نه एकदम د فرښتې وی الله اکبر الکه دا جنتی دی جنت ته بزي ابو درداء فرمایي چې एकदम هغه کمره کې د مشک خوشبو شو نو هغه نور فرښتې ورته ولې څه چلو شو وی دی ورځ تلیو انتاق کیا تا انتاق کیا یو زیده الته کې د عیسایانو لیدل نو د اړه نه وی چې الله اکبر یو ځل ویلو چې شکر دې الحمدلله موږ مسلمانان یو په دې اسلام باندې د فخر کړو نو عزتمندو مسلمان د لپاره دوزخ نشتا خبره یاد ساته مسلمان به بالکل دوزخ ته نه ځي لیکن چونکه دوزخ د پاک خلکو ځای دی او دوزخ کې با پاک خلک ځي نو څنګه چې سړی اورتا اوس پنوا چي یا سره واچي نو هغه اور کې هغه اوس پنا یا سره پاک شي هغه نه خیر لاړ شي داغه سي مسلمان چونکه په ګناہوں کې مبتلا دی د بدن خیر نیولې دي د بدن نه خیر لري کول لپاره الله تعالی دا مسلمان دوزخ ته لګي چې د صفائی وشي او د بیا جنت ته لاړ شي
اوس چې کله دې جنت ته ځي نو جنتیان بدنه تپوس کوي ما سلککم فی سقر تاسو دوزخ کې سکول مسلمان د پاره دوزخ نشتا تاسو دوزخ کې سو ما سلککم فی سقر تاسو دوزخ کې سکول قالوا لم نکو من المصلین دی بوي چې مونږ به مونږ نه کولو ها جی مونږ هم نه کولو زکه دوزخ ته تلو الله دوزخ سے را باندې وکړو ولی جی ولی چې مونږه مونږ نه کولو ها جی یعنی چې مونږ نه کې دوزخ ته بزي او بیا ولم نکو نطعم المسکین مونږ با غریبانو باندې روټه نه خوړلا په غریبانو باندې روټه خوره ها کله چې اوس کې چا باندې روټه وخوره ها اس دے واسنی کی اس پورا روٹے ورکا آسی سالن جوڑ کا اوبا کے زیادہ واچا کٹوے گی آسی ہو لے گا چالا نو کلا دوزخ نے دیوزی و لارشی نو جنتیان با دیتا استا پوس کی جتا دوزخ کے سکول سوچو کے نو عزت مندو اسلام دا اللہ تعالیٰ ډیر لوی نعمت دے مسلمانانو باندې د ګناہونو د وجې په دنیا کې به تکلیف راځي کله به بیماری راځي خطرناک بیماریوں پہ راځي کله به ټینشن راځي کله به غم راځي ولې الله تعالی غواړي چې دا کله راشي مالا چې دې بالکل پاک صافي چې دوزخ تم لاړ نشي په دنیا کې د ګناہونو راځيږي په دنیا کې دې پاک شي په دنیا کې د انسان د راتلو مقصد څه دی د دنیا غړ سائنسدانان په دې باندې لګیا دي دا معلومي چې دنیا کې د انسان مقصد څه دی نن پورې د انسان مقصد معلوم نکو مسلمان ته معلوم دی چې مقصد څه دی مسلمان ته دا پته ده چې په دنیا کې زما د راتلو مقصد څه دی صرف او صرف الله راضي کول چې په دنیا کې ته سل کاله تیرې او کو لس کاله تیرې او کو لس گھنٹے تیرے پدی کے بن اللہ تپوس کئی چاہے زما بندہ تا پا دنیا کے دمرا وقت تیر کو تا را لے زد رضا کڑیو مکو نا علماء لکھی چاہے کم سڑیش پیتا کالا جوندی نو دا دا قیامت دورزے پوکم 2 منٹا جوڑی گی اور چاہے کم سڑی جوند پا دنیا کے سل کالوی نو دا قیامت دورزے 2.5 منٹا جوڑی گی نو اللہ تعالیٰ با دے انسان نہ گلا کئی قیامت پورس چے انسانا تو دمرا لگ وقت دا پارا تلیوے پوکم 2 منٹو دا پارا یا 2.5 منٹو دا پارا دنیا دا تلیوے او تاز راضی نکڑے شم یو باچا وزیر تاوئی چے مالا دا 3 سوالنو جواب راکا کو جواب دے رانا کو سر درنا وہم ویسا سوال دی جی وداراتو آیا چې په دنیا کې ټولو کې غټ دروغ څه شی دی دویم سوال دا دی چې په دنیا کې ټولو کې غټ رښتیا څه شی دی او دریم سوال دا دی چې په دنیا کې انسان دا خوږ کم شی دی کم شی دی چې هغه د انسان خوښ دی هغه خوږ دی انسان ته هغه وزیر ورته جی مال مهلت راکې زبا پتو کما اس وزیر جی اگرزے دو عالمانو باندے استازانو باندے او خیارو خلقو باندے پٹول دنیا کے اگرزے دو چام والا جواب ورنو کو نو آخر آغا وقت پورا شو نو بس وزیر وزاو تختم اس لیکن جی باچا کو ماوج نہیں نو آغا وزیر جی کم دے آغا او تختے دو دے جو استختی نو زان ساتھی دا مشہور لارینا دلار گدو لار ساتھیو پشاڑو کسی چه چرتا میں سوکو نہ پیجنی اور چه باچار تو نہ ہوئی چرا پلانی لار میں لیدلو نو دی پشاڑو کیو پا زنگلونو کی تیری گی دا غسی لری لاڑو دا غرونو نم لاڑو شاڑو نم وڑے دو دیر لری لاڑو چه گوری یو زی کے یو سڑے دے ذمہ داری کئی لگیا دے آگا پٹی کے کار کئی دی لاڑو تکی ناسو کله چې هغه سړی دا کار نوزګار شو رالو د سره کې نه ته ګوري ورته یار سړی خو ما د ډېر ښه ښکارې جامو نم پته لګي چې غټ سړی خو پریشان ایسه چل دی هغه ورته یار ته
چاته غږ مه کوه، زه ستاسو د ملک وزیر یم، باچا مانه 3 سوالونه تپوس کړی دی، اوس باچا دی څه وکړمه؟ اوس جوابونه نه راځي نو ما به ووجني، اوس څه وکړم؟ روتښتېدم. هغه سړی ورته وایي کوم سوالونه دي یاره ما ته ووایه. دی ورته مړه دومره غټ غټ خلکو باندې وګرځم، په عالمانو باندې په فلسفیانو وګرځېدم. نو هغې ماله جواب را نه کو. ته یو جاهل سړی ذمېدار سړی ته ما ته څه جواب راکړي؟ ذمېدار ورته زه خیر دی ما ته هسې خو راته ووایه. هغه ورته یار لومبی سوال دا دی باچا تپوس کوي چې دنیا کې ټولو کې غټ دروغ څه دي؟ هغه ذمېوار دی بس دا سوال دی یا دا خو آسان دی څه دي؟ وی دنیا کې ټولو کې غټ دروغ چې کوم دی هغه د انسان ژوند دی، ژوند نن سبا بنې بس نشوي، एकदम نش एकदम به نشي، بس نن به سبا بنې دا خو په سړی باندې تیریږي. نن ماشومې سبا غټ شي، بیا به ځوان شي، بیا بوډا شي، مړ به شي، دا خو په سړی تیریږي. ځکه انسان وایي زه ورکوټ یم، بیا غټ شوم، ځوان شوم، بوډا شوم. ورنه دا یو دوکه ده، دوکه ده، هېڅ پته نه لګي. یو سړی دا نشي ثابتولی چې زه کله ورکوټ یم، څنګه زه دوباره ورکوټ شه که نه. نو هغه ورته دا خو دروغ، ټولو کې غټ دروغ چې کوم دی هغه د انسان ژوند دی. مزدور ډېر خوشحاله شو، یاره که واقعي ډېر صحیح خبره دی وکړه. وی بل سوال دی څه دی؟ وی دنیا کې ټولو کې غټ رښتیا څه دي؟ وی دا هم آسان دی. وی څه؟ وی دنیا کې ټولو کې غټ رښتیا مرګ دی، مرګ. مرګ نه څوک هم انکار نشي کولی. د دنیا غټ نه غټ سړی چې غټ کافر ځان ته وي، غټ کافر چې د خدای منکر که نه هغه مرګ مني. پوه شوې؟ مرګ نه انکار څوک هم نشي کولی. مرګ یو حقیقت دی. نو ټولو کې غټ رښتیا وزیر په ګټې ته شو، خوشحاله شو، یاره که دا خو ډېر غټ کمال وکړو. وی دریم سوال دی څه دی؟ وی دریم سوال دا دی چې په دنیا کې انسان ته ټولو کې غټ خوښ او خوږ شی کم دی دی؟ وی د دې جواب راځي خو نه در کوم دله. وزیر ورته ولې؟ وی زما خوښه. دی هلکه اوبه دی وایم ومې وه. وی مړ به دی کم؟ وی مړ مې کا، نه در کوم جواب. وزیر هلکه زه وزیر یم، زه به دا وکړم چې هر څه کې کوه. نو اول وزیر بدماشي وکړه. ګوره دا د انسان فطرت دی، انسان اول بدماشي کوي او چې کله گیر شي بیا نرمی کوي، او چې نور گیر شي نو بیا منتونه زاری کوي. دی وزیر هم اول د باندې بدماشي وکړو، به دی وام قید به دی کم، دا به کم، هغه چې هر څه کې جواب نه در کومه، راځي راله جواب خو نه در کومه. نو اوس وزیر په منتونو شو، د خیر دی یار لالچ والا ورکوي، گورنر به دی کما او پیسې به در کما او دا به در کما واغه به در کما. وی هغه ورته چې هر څه کې آخر ورته په خپو پرېوتو چې یار ګوره خدای دپاره، خدای او رسول ته وګوره، جواب راکړه زه مړ کېږم. بادشاه باندې سر ووایي، وایي هغه چې هر څه کوي ما ودې وایي چې زما باندې څه جواب راځي خو نه در کوم. آخر وزیر تپوس کوي خیر دا راته ووایه چې جواب خو درځي، آخر څه شرط به دي، څه خبره به هغه شرط راته وایه، شرط به پوره کړم. هغه ورته یو شرط مې دی. وایي څه شرط دی؟ وایي دا لوښي ګورې، وایي آو، وایي دې لوښي کې زما سپی خوراک اسخاک کوي، دې کې جوټه پراته دي. وایي آو، وایي د سپي دا جوټه اوس کا نو جواب به در کړم. اوس وزیر ورته عجیبه سړی یار د سپي جوټه را باندې خورې څکې اوس. وایي بس دا زما شرط دی. مړه وایي خیر دی. وایي نه بس دا زما شرط دی، د سپي دا جوټه اوس کا وخوره نو بیا تعالی جواب در کوم. آخر وزیر اړه کې سوچ کړی دی چې مړه اوس ما دلته څوک ویني، اورې ما څوک ویني، زه دا جوټه به وخورم چې ژوند مې بند شي، چې یو ځل مې ژوند بچ شو 10 به زه وګورم. نو وزیر څه کړی دی چې هغه لوښی اوچت کړي چې څنګه یې خولې له وړی دی، هغه سړی ورته بس بس بس. وایي خفه نه شي کو دا چل مې نه کولو، ته به جواب پوهېدی نه. وایي ښه څه جواب دی؟ وایي ګوره ستا دا مقصد و چې ستا ژوند بچ شي، نو تا اول ما باندې بدماشي وکړه، خپل مقصد دا پاره تا بیا مالا روب دی را باندې واچولو، بیا دی را لالچ را کولو، بیا دی منت وکړو. آخر چې خپل مقصد پورا کولو لپاره ته د سپي جوټه ته هم تیار شوې، دا دې هم خوړله.
نو لہذا پوښا چې انسان ته په دنیا کې ټولو کې خواخ او کم مرغوب سیز دی خوږ سیز دی هغه څه دی انسان خپل مقصد دی په دنیا کې سړی د خپل مقصد خواخ دی مقصد د پاره خلک د شپې خوب هم نه کوي سو ورځې خوب نه کوي چې ما ته مقصد حاصل شي مقصد د پاره سړی خواریم کوي مزدوریم کوي یخنیم برداشت کوي ګرمیم برداشت کوي ولې زما مقصد پوره شي لہذا په دنیا کې راتلو مقصد چې کم دی انسان هغه څه دی هغه الله راضي کول نو چې کله یو انسان خپل مقصد او پیژني نو بیا به دته عبادت کول به آسان شي لہذا په صحابو کې مونږ یو فرق دی بنیادی صحابه خپل د ژوند په مقصد باندې پوي شو او مونږ ترنن نه پوي لہذا اللہ فرمائی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا چې تر تاسو هغه سي ایمان وروړو چې څنګه د صحابو وروړي دي نو تاسو بیا په هدایت باندې سړی ته پته لګي بھئی دا کار کوم په دې باندې ثواب دي اوس تاسو ته ګوره معمولی غونډه خبره کوم وړه غونډه خبره مسواک څه شی دی خو یو ډکه دی کنه یو لرګی دی 30-40 روپے باندې سبا خنه مسواک ملاويږي اوس سړی مقصد دا وی چې دا مسواک زما د نبی سنت دی زبر مسواک هر منسرا غاخونه په دې باندې صفا کوما او 10 کې بداز استعمالوما چې مان زما نبی راضي شي نو ګورا بیا حدیث کې راضي چې کم سړی مسواک سره مسکی د منز د نور منزونه او یا حصے زیات ثواب لري مولانا جمشید صاحب ریوند کې الله دې وبخي وفات شو ډېر غټ عالم دی اول بریلی صحیح مسلمان نو هغه وای چې روزي وای زموږ جماعت ته تبلیغ والا رالل وای چې کله تهجد لا پاسه دما چې ګورم او 10 پځای کې یو الګ ځوان الګ کم عمر الګ ناز دی جاړي لګیا دی امام ته تاسو کو چې بچي ولې جاړي سے چل دی وی هغه وی مولانا صاحب ما نه زما مسواک رک شوی دی او د تهجد ټیم دی زب اوس 10 بغیر مسواک کومه نبی زم سنت مانه پاتې کیږي بیمار دې مړه معمولی خبره ده یار سبب ول زر نوې مسواک والا مدا هغه وی نه اوس چې دا موږ کیږي دې کې غمانه سنت پاتې کیږي کنه زه خو دې ته جاړم نو ما سوچو کو چې هو یو دومره ورکوټي عمر الګ دی او دې مسواک د دومره غټ عالم ما نن پورې مسواک دومره پروا نه دا کړي نو هغه ما خپل جماعت پرې خو اور عالم ریوند تا او دلته کې تبلیغي شوم بس او بیا دلته کې مدرس شوم بیا لوی کی صدا نو مقصد دا د عزتمندو چې نبی له سلام ورکوټي نه ورکوټي سنت چې دا موږ د ژوند مقصد وګرځو د نبی زم سنتونه خزو دا پارا سړو دا پارا یو رنګ دي دا نه دا چې سړی دا پارا بیل سنتونه دي او خزو دا پارا بیل سنت نه یو رنګ سنتونه دي ها بیا خبره ده چې دا خزه دا سړی دی د سړی بدن جدا دی او د خزې بدن جدا دی لہذا بعض سنتونه خزو د پاره دي او سړو د پاره نه دي لکه نکریزه لګول دا خزو د پاره سنت دي سړی د پاره نکریزه لګول نشته نو دا غسي بعض سنتونه هغه خاص خزو د پاره دي او بعض سنتونه خاص سړو د پاره دي نو چې مونږه دا سيزونه معلوم کو نن دا سړو د حال دی تاسو یقینو کې چې سړو ته نن خپل مسائل پته نشته یوځای کې خبره کېدا نو تاسو شو الکه په غسل کې 100 فرض دي تاسو یقینو کې ټول پڑھا لیکھا سړی ناز دي یو سړی وی 12 دي په غسل کې 12 فرض دي بل وی په غسل کې 50 فرض دي او سوچو کې جی دا نن د مسلمان حال دی په غسل کې 3 فرض دي صرف خلق کې ابو اچول په پوزه کې ابو اچول او په ټول بدن باندې ابو په داسې طریقه اچول چې یو وخت عمر زیاده اوچ پاتې نشي دا غسل شو بس خبره ختمه نو خزو دم بکار دي چې خپل مسائل دې معلوم کی چې الله تعالی موږ ته د اسلام هغه برکت
راکړي. الله تعالی دې موږ تاسو ته په ټولو خبرو باندې عمل توفیق راکړي. بس یو خبر دا کومه چې کله بیان ختم شي او دعا وشي او چې دا ټولې زنانه کومې راغلي خپل کورونه ډایرکټ به خپل کورونو ته ځي، دا نه چې لاره کې ګاونډي کره لاړ شي، لاره کې بازار ته لاړ شي، نه دا کار به نه کوو. ولې چې د دې بیان د دې خبرو چونکې د الله رسول خبرې دي، د دې خپل یو برکت دی چې هغه برکت هغه نورانیت موږ ځان سره خپل کور ته یوسو. صحیح شو جی. الله تعالی موږ تاسو په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي.